حضرت صالح علیه السلام را لېږلی او دې خلکو د هغې نه مطالبه وکړه چې موږ ته یو معجزه پېښ کړه او هغه د الله نه دعا وکړه او یو اوښه پیدا شوه د کمرې نه او بیا دې خلکو ته وویلی شو چې د دې اوښې اوس احترام کوئ او دې ته نقصان ونه رسوئ او که دې ته نقصان ورساو نو عذاب به د باندې راځي خو دې خلکو د هغې خیال ونه ساتو هغه اوښه یې زخمي کړه او بیا یې مړه کړه بیا صالح علیه السلام دې خلکو ته ووایي چې یاره انتظار کوئ 3 ورځو کې به په تاسو باندې عذاب راشي نو په دې خلکو باندې بیا زلزله راغله او دا خلک او الله وایي په دې خلکو باندې موږ داسې تباهي راوسته تا به نه وي چې یاره ګنې په دې علاقه کې هم څوک پاتې شوی بیخي هم تباه ویلا سمودا هم لېږلی و سمودیانو ته اخاهم د هغې ورور صالحا صالح علیه السلام قال هغه وی یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله د الله عبادت کوئ ما لکم نشته ستاسې دپاره من اله غیره بل معبود هو دغه الله تعالی انشاکم تاسې پیدا کړي من الارض په ځمکه کې او واستعمرکم تاسې آباد کړي فیها په دې ځمکه کې سوره اعراف کې د هغې تفصیلات تاسې واورېدو چې دې خلکو به په میداني علاقو کې ماڼۍ جوړولې محلات او دغه شان غرونه به هم تراشل او پایې کې به هم پاتې کېدل واستعمرکم تاسې الله آباد کړي فیها په دې ځمکه کې فاستغفروه د الله نه بخښنه وغواړئ ثم توبوا الیه بیا رجوع وکړئ الله ته علما لیکي چې په استغفار او توبه کې دا فرق دی چې چا پخوا کومه ګناه کړي او د هغې نه قلار شي او دا عهد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم نو دې ته استغفار او د آینده په باره کې چې کوم عزم وکړي چې بیا به داسې کار نه کوم نو هغې ته توبه وایي د زړو ګناهونو نه قلارېدل هغې ته استغفار آینده دپاره بیا عزم کول چې بیا به داسې نه کوم نو هغې ته توبه وایي نو الله وایي زاړه ګناهونه پرېږدوئ او آینده دپاره عزم وکړئ چې بیا به ګناه نه کوو فاستغفروه بخانه وغواړئ د الله نه ثم توبوا الیه بیا رجوع وکړئ الله ته ان ربی زما رب چې دی قریب نږدې دی مجیب دعا قبلونکی دی قالو دې خلکو وی یا صالح یا صالحه قد كنت فینا یقینا ته وې په موږ کې مرجوا چې ستا نه زموږ ډېر امیدونه و موږ وایي دا سړی به راغټ شي او دا به زموږ په کار باندې راشي او خو تا نورې شروع کړې ته په موږ باندې رزونه کوې ستاسو مشران په غلطه باندې موږ وایي دا ښه سړی دی زموږ خو ستا نه ډېر توقعات قالو دې خلکو وی یا صالح یا صالحه قد كنت فینا یقینا وې ته په موږ کې مرجوا چې زموږ ستا نه ډېر امیدونه و قبل هذا مخکې د دې خبرونه اتنهانا یا تبن بندې نعبده چې موږ عبادت وکړو ما د هغه چا یعبدو آباؤنا چې عبادت یې کاو زموږ مشرانو واننا موږ چې یو لفي شکن په شک کې یو مما دغه څه نه تدعونا الیه چې هغې ته موږ راولي مریب سخت شک کوونکي ما تدعونا من التوحید ته چې موږ کوم توحید طرف ته راولې په دغه خبره کې زموږ شک دی دا خبره موږ نه منو قال هغه وی یا قوم زما قوم ارایتم تاسې خبر یې کنتو که زه یم علی بینة په واضح دلایلو من ربي د خپل رب د طرفه او واتاني منه رحمه الله راکړي ما ته پیغمبري نو بیا به هم تاسې زما په خبره کې شک کوئ چې زما سره ټوس دلایل دي عقلي او نقلي او دویمه دا ده چې الله ما له پیغمبري راکړې ده زما په خبرو کې شک نه دی پکار فمن ینصرني څوک به ما بچ کړي من الله د الله د عذاب نه ان عصیته کما د الله نه فرماني وکړه فما تزیدونني تاسې به سیوا نه کوئ ما لره غیر تقصیر سیوا د تاوان او نقصان نه کما ستاسې ملګرتیا وکړه نو دا سراسري نقصان دی تاوان دی ویا قومي وی زما قومه هذه ناقة الله لکم دا د الله اوښه ده چې ستاسې دپاره آیتن یوه نښه ده فذروها پرېږدوئ تاکلو فی ارض الله چې خوراک کوي د الله په ځمکه کې او ولا تمسوها مه رسوئ دې ته بسوء تکلیفو
دا فرمایشي معجزات چې تاسې وغوښته نو اوس پې دا پابندۍ مه لګوئ چې زما اوبې وڅښئ او زما فصل یې وخوړ. بس پرېږدوئ چې په کوم ځای کې ځي، په کوم ځای کې خوراک کوي او په کوم ځای کې څښاک کوي. تکلیف ورته ونه رسوئ، ویې نه وهئ. او که تکلیف هم ورته ورساوه نو فیاخذکم وبنیسي تاسې لره عذاب قریب، عذاب نږدې. فعقروها نو دې خلکو زخمي کړه، وخه او مړه یې کړه. وقال صالح علیه السلام وی تمتعوا پیدا پورته کوي فی دارکم په خپلو کورونو کې 3 ایام 3 ورځې. هغه ته به دا معلومه شوي وه د وحي په ذریعه باندې چې 3 ورځې دي د دې خلکو سره، او بیا به په دې خلکو باندې عذاب راځي. ذلک وعد دا داسې وعده ده غیر مکذوب، دروغجنه وعده نه ده، یعنې هسې میروم نو صحیح وعده ده. فلما جاء امرنا کله چې راغی زموږ عذاب نجینا صالحا نجات ورکو صالح علیه السلام ته او الذین کسانو ته آمنوا معه چې ایمان یې راوړی و د هغه سره برحمت منا په خپل خصوصي رحمت باندې او موږ هغه له نجات ورکو من خزي یومئذ د هغې ورځې د شرم نه. الله وایي عذاب مو خو غټ شرم. ان ربک ستا رب چې دی هو القوي طاقتور دی، العزیز زورور دی. واخذ الذین ونیوا کسان ظلمو چې ظالمانو الصیحة چغې جبریل پې یوه چغه وواله او پښتونه یې وچاودو راپرېوت. فاصبحوا دا خلک وګرځېدو فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخ او نسکور پراته. الله وایي داسې م تباه کړو کأن لم یغنوا فیها ته به وایي دا خلک نو پاتې شوي په دغه علاقه کې. بیا داسې خاموشي ورته به وایي چې ګنې دې علاقه کې د سره څوک پاتې شوی نه. الا ان ثمودا ثمودیان چې وو کفروا ربهم انکار یې کړی او د خپل رب نه. الا خبردار بعدن تبعیدا لعنت دی لثمود د ثمودیانو دپاره. اوس د لوط علیه السلام د قوم تذکره کوي او د هغې تاریخ تاسې په سوره اعراف کې ما ویلی چې دی په شرق اردن کې اوسېدو او دا فرشته کې د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره او ابراهیم علیه السلام چې د عراق نه هجرت کاوه نو مشره بیبي حضرت سارا ورسره وه او دا حضرت لوط علیه السلام ورسره وه. او بیا چې ده ته پیغمبري میلاو شوه نو د ده ډیوټي همدغه ده، هغې ته لېږېدلې وه. صدوم ورته وایي، شرق اردن د اردن د لاندې یوه علاقه ده صدوم. او دې خلکو کې ډېر نقصانات وو. یو مرض په دې خلکو کې دا و چې شوکې به یې کولې، ډاکې به یې کولې. او بله دا ده چې دې خلکو کې هم جنس پرستي وه. نو بیا په دې خلکو باندې عذاب راغی. سوره اعراف کې هغه تفصیلات تاسې ویلي. خو فرشتې چې راغلې نو اول سیده لانړې د حضرت لوط علیه السلام خواته اول راغلې په فلسطین کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات و او د ابراهیم علیه السلام بچي نو د مشرې بیبي نه بچي نو نو الله وله یو بچی ورکړو حضرت اسحاق علیه السلام. د حضرت ابراهیم علیه السلام تاسې ته ما ویل 3 بیبیانې وې. مشرې بیبي حضرت سارا او بیا دویم نمبر په هغې پسې حضرت هاجره او دریم نمبر په هغې پسې قطوره. نو د کشرې بیبي زوی شوی او حضرت اسماعیل علیه السلام. او دا هغه ورځې وې چې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله. اسماعیل علیه السلام چې پیدا شو د ابراهیم علیه السلام عمر چې و نو دا 15 کاله. او مشره بیبي خفه وه چې یاره معلم الله یو زوی راکړي نو ښه وی. نو بیا دا فرشتې راغلې او هغه له یې زیری ورکړو چې ستا به د دې مشرې بیبي نه زوی کېږي حضرت عیسی او هغه به بیا لویږي او هغه به واده کوي او هغه هم بیا بچی کېږي او د هغه نوم به حضرت یعقوب وي. او مولانا مودودي د بایبل په حواله باندې لیکي چې په دغه زمانه کې د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر چې و نو دا 100 کاله او د حضرت سارا عمر چې و نو دا 90 ساله. ځکه خو حضرت سارا دا خبره وکړه چې یاره زما خاوند هم بوډا شوی دی او زه هم بوډۍ یم او زه شنډ یم او عام طور باندې په داسې عمر کې زامن او بچي نه کېږي. الله ورته ووایي چې الله ته څه ګرانه نه ده چې الله یې په ځوانۍ کې ورکولی شي، الله یې په بوډاتوب کې هم ورکولی شي. نو بیا حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو.
ابراهیم علیه السلام ته چې دا فرشتې راغلې نو هغه نه پېژاندې. هغه وایي چې ګنې دا چېرته نوجوانان دي د ښایسته هلکانو په شکل کې راغلي. نو چې سلام وشو علیک سلیک وشو نو ابراهیم علیه السلام بیا لاړ او د هغې دپاره یې د خوراک او د څښاک بندوبست وکړو. او قرآن به ووایي چې د هغې دپاره یې څښی حلال کړو، وري ته یې کړو، غوښه یې راوړه. چې غوښه یې کېښوده، پلیټونه یې کېښوده نو هغه فرشتو خوراک نه کړ. د ابراهیم علیه السلام سره یره پیدا شوه چې یاره دا مېلمانه ولې خوراک نه کوي. ځینې علما او ځینې تفسیرونه دا خبره کوي چې په هغه زمانه کې دا رواج و چې ډاکوان به راله، غله به راله او که چا به یې حمله کوله او په کوم کور باندې به یې ډاکه کوله نو دغه هلکه به یې خوراک نه کوه. یاره دا خو نو حرامي ده چې د چا که تا خوراک هم کړی او بیا پرې ډاکه هم واچوې. نن سبا خو دا شی نه دی، ټوله ورځ ورته خوراک او څښاک هم کوي، قریبي دوستانه به یې هم ورسره وي او بیا یې لوټ هم کېږي، بیا یې له دوکه هم ورکړي. خو د هغه زمانې غله داسې نه وو. د ابراهیم علیه السلام سره یره پیدا شوه چې یاره دا که څه خطرناک خلک دی، ډاکوان دي چې دا خوراک نه کوي نو دا څه په بله اراده باندې راغلي دي. او ځینې علما وایي نه، ابراهیم علیه السلام ته دا معلومات وشو چې دا خوراک نه کوي نو دا خو فرشتې دي او فرشتې چې مخ د ځمکې ته راځي نو هغه عذاب راوړي. خدای دې خیر کړي چې څه مسله ده. نه هغه فرشتو ورته ووایي چې یاره ته مه یېرېږه، تا ته څه نه وایو، دې علاقه کې خیر دی، تا له موږ زیری درکوو، الله رالېږلي یو چې زیری وله ورکړه چې ستا به بچی کېږي. او بیا به موږ ځو او اپریشن چې کومه دی نو هغه د حضرت لوط علیه السلام په ځمکه باندې دی. قرآن به ووایي چې ابراهیم علیه السلام دغه زیری کله واورېدو په هغې خو خوشحاله شو او چې بیا ترې کله دا یره هم ختمه شوه چې دلته اپریشن نشته او دلته سزا نشته نو بیا یې فرشتو ته ووایي چې یاره هلته هم سزا مه راوړئ او هغه خلکو له خیر دی لږ مهلت وله ورکړئ، برابر به شي او ښه به شي. او فرشتو ورته ووایي چې نه، بس د الله فیصله شوې ده او د الله فیصله چې وشي نو بیا په هغې کې څه نه کېږي. نو بل ځای کې به راشي ابراهیم علیه السلام ویل ته لوط علیه السلام هم دی، خو ښه سړی دی. نو فرشتو وی په هغه باندې به عذاب نه راځي او هغه د هغه ملګري چې دي هغه به موږ وباسو. قرآن دا خبره کوي. ولقد جاءت رسلنا، یقینا راغلي وو زموږ استازي او زموږ فرشتې ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا په زیري باندې. قالو دې فرشتو وی سلام، سلام دی په تاسو باندې. قال ابراهیم علیه السلام وی سلام، سلام دی په تاسو باندې. فما لبث عیسی مشه ابراهیم علیه السلام ان تر دې جا چې راتګي وکړو بهشترین حنیس په یو کښتۍ باندې چې وکړه شوی و. فلما رأى أيديهم، کله چې ولیدل د هغوی لاسونه لا تصلو الیه چې دې خوراک ته نه رسېدو، نکرهم دا خلک یې ناشنا وګڼل و اوجس منهم خیفه، او محسوس یې کړه د هغوی نه یره چې خوراک ولې نه کوي. قالو فرشتو ورته ویل لا تخف مه یېرېږه، انا ارسلنا، یقینا موږ رالېږلي شوي یو الی قوم لوط، قوم د لوط علیه السلام ته. او امراته، د هغه ښځه چې وه قایمة ولاړه وه، ښځه حکت نه وې، خندل. نو دې ښځې څه کول، دا خو پردي سړي وو، دا ښځه راوتې وه. نو یا خو دا ده چې بوډۍ ښځې وه، 90 سال عمر یې و، دومره عمر کې خلک پرده نه کوي بوډۍ ښځو. او یا دا ده چې کله ورته پته ولګېده چې دا فرشتې دي نو بیا راووته، اول نه راووته پردو سړو ته. چې دا پته ورته ولګېده چې فرشتې دي نو بیا راووته حضرت ساره. وامراته، د هغه ښځه چې وه قایمة ولاړه وه، ښځه حکت وې، خندل. فبشرناها، موږ هغې له زیری ورکړو باسحاق، د اسحاق. یعنې د عبارت کې تقدیم او تاخیر دی، اصل عبارت داسې دی. وبشرناها باسحاق، چې کله موږ هغې له د اسحاق زیری ورکړو نو ښځه حکت وې، خندل، خوشحاله شو. او موږ له زیری ورکړو ومن وراء اسحاق، وروسته د اسحاق نه یعقوب، د یعقوب علیه السلام. موږ ستا به بیا حسین کېږي، د هغه نوم به یعقوب وي. قالت نو هغې وی یا ویلتا، های افسوس دی، یعنې دا یې د تعجب په انداز باندې وي. الیدو زما به ماشوم کېږي، وانا عجوز، او زه بوډۍ یم، وهذا بالی شیخا، او زما دا خاوند هم بوډا دی.
کالو دی. ان هذا لشیء عجیب، یقینا دا خو یو کار دی ناشنا. قال و فرشتو ورته وویل اتعجبین، آیا ته تعجب کې من امر الله، د الله په فیصله کې. رحمت الله، د الله رحمتونه دي، وبرکاته، د الله برکتونه دي، علیکم فتاسو باندې اهل البیت، ای د ابراهیم علیه السلام کورمې. انه د الله چې دی حمید ستایلی شوی دی، مجید لوی صفات والا دی، لوی مرتبې والا دی. فلما ذهب عن ابراهیم، کله چې لاړو د ابراهیم علیه السلام نه الروح یره، کله چې د هغه نه یره ختمه شوه چې یاره فرشتې خو دي، خو دا ده چې دلته عذاب نشته، بل ځای کې عذاب. فلما ذهب، کله چې لاړه عن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه الروح یره، وجاءته البشرا، وغته زیر راغی د بچي، یجادلنا، الله وایي زمونږ سره یې بحث کاوه، یعنی زمونږ د فرشتو سره یې بحث کاوه فی قوم لوط، په باره د قوم د لوط علیه السلام کې. ډېره سخته سفارش یې کاوه، او په هغه سفارش کې دومره حد ته ورسېد تا به وایي دا جګړه کوي. الله وایي دا ځکه ان ابراهیم علیه السلام چې و لحلیم نرم دله او اواه، زړه سوان دی، او منیب، الله ته راګرځېدونکی و. د هغه به په خلکو باندې زړه سو، نرم دله انسان. موږ ورته ووایي یا ابراهیم، ای ابراهیم، اعرض عن هذا، مخ واړوه د دې خبرونه، دا سفارشونه مه کوه، فیصله شوې ده. انه قد جاء امر ربک، یقینا راغلې ده فیصله د رب ستا. وانهم، او دا خلک چې دي، یاتیهم راتلونکی دی دې خلکو ته عذاب عذاب غیر مردود، چې هغه نه دی واپس کېدونکی، چې د عذاب فیصله وشي بیا په هغې کې څه نه کېږي. نو دا فرشتې بیا لاړې لوط علیه السلام خواته، او دا د ښایسته هلکانو په شکل کې هلته داخل شو. لوط علیه السلام چې و نو د دې مېلمنو په راتلو باندې خفه شو. په دې باندې خفه نه شي چې یاره مېلمانه راغلي دي او ډوډۍ را باندې راوړي او د خوراک وڅښاک تیارو. په دې باندې خفه شو چې هغه د خپل قوم د مزاج نه خبر و چې یاره دا خطرناک خلک دی، هسې نه چې زما د مېلمنو بېعزتي وکړي. او دغه شان هم شوه چې خلک خبر شو نو بس را منډې والي. لوط علیه السلام ورته ووایي چې یاره دا زما مېلمانه دي او زما خیال وساتئ او داسې چل مه کوئ. هغې ورته ووایي چې یاره تاسو زمونږ مزاج معلوم دی، زمونږ په منځ کې به رکاوټ نه پیدا حایل کېږي به نه. لوط علیه السلام دلته یو ارمان کړی، هغه ارمان یې دا کړی دی چې خدای پاکه کاش زما څه طاقت وی چې دا خلک مې منې کړی وی نو ښه به وی، او یا کاش دلته زما قام قبیله وی چې هغه زما سره ولاړه وی نو څنګه به ښه وی. دا اصل کې لوط علیه السلام چې و نو دغلته مهاجر و، دا خو د عراق باشنده و. په دغه علاقه باندې د ده مضبوطه روحي نه وه، او چې کومه خلک مسلمانان شوي نو هغه هم کمزوري وو، لاس ته غریبانانو نه رسېدو. لوط علیه السلام دا یو ارمان کړی چې کاش دلته زما مضبوطه قام قبیله وی نو ښه به وی. د دې وجې نه په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د هغې نه بعد بیا الله چېرته په کمزوري قام کې پیغمبر نه دی رالیږلی. هر پیغمبر چې بیا راغلی دی نو د هغه په پوش باندې مضبوطه قبیله ولاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و نو د هغه خاندان بنو هاشم دا ډېر زیات مضبوط و، او ډېر خلک داسې وو په بنو هاشمو کې چې د رسول الله مخالفت به یې کاوه، په رسول الله ایمان نه و راوړی. خو دا ده چې د ورورۍ په بنیاد باندې او د قوم په بنیاد باندې دا به د رسول الله سره ولاړ. ابو طالب په رسول الله ایمان نه راوړ، خو دا ده چې تر څو ابو طالب ژوندی و نو چا رسول الله ته څه نه شو ویلی. نو دا ده چې قوم او قبیله مضبوطه وي نو ښایي سړی بیا په ډاګه باندې او په ډاډه باندې بیا د دین کار کولی شي. لوط علیه السلام دې خلکو ته ووایي چې یاره دغه ستاسې بیبیانې دا ستاسې دپاره پاکې دي او هغې ته راتګ کوئ او دا چله مه کوئ. خو هغه خلکو ته په ډاګه باندې ووایي چې یاره تا ته زموږ مزاج معلوم دی چې موږ څه غواړو. نو هغه فرشتو بیا ځان ښکاره کړو، وایي خیر دی هېرېږه مه او خفه کېږه مه، موږ فرشتي یو موږ ته څه نه شو ویلی. خپله ګډواله او خپل ملګري د ځان سره واله ځئ او شاته مه ګورئ. چربان په ټیم باندې به په دې خلکو باندې عذاب راځي. لوط علیه السلام دې خلکو دومره ټینګ کړی او هر پیغمبر په قوم باندې چې عذاب راځي پیغمبر خفه وي.
لوط علیه السلام وی چې را دا عذاب په دې خلکو باندې مخکې را نشي. هغې ورته وایي چې بس چرګان نږدې دی لږ صبر وکړه. نو د شپې بیا لوط علیه السلام او د هغه ملګري وواته او د هغه بیبي پاتې شو او په چربان کې دا خلک بیا پورته کړی شو. بیا کې هلته د کاڼو باران وشو. دا خلک بیا ورته گزار کړی شو. ځینې تفسیرونه دا وایي چې الله ته ګرانه نه ده، الله پې دغوره د کاڼو باران کړ. او ځینې تفسیرونه دا وایي چې د کاڼو باران مطلب دا دی چې دلته زلزله راغله او چې زلزله راغله نو پای کې دا ځمکه وشلې، دا پای کې دا لاوې راووتې خطرناکې او هغې به دا کمرې پورته ویشتې او بل ته به راغورځېدې. نو بس دا د دې خلکو دپاره خطرناک عذاب. اوس په دې خلکو باندې هلته اوبه ولاړې دي. مخکې تاسې ته ما ویلي دا 4 لکه آبادي او 4 کلي او اوس په هغې باندې اوبه ولاړې دي. بحر مردان ورته وایي. په هغې کې زندسر نشي پاتې کېدی. دا د خلکو دپاره عبرت و. ولما جاءت رسلنا کله چې راغی زموږ استازي لوط علیه السلام ته سیه بهم خفه شو د هغې په رانغلو باندې او وضاق بهم ذرعا سینې تنګه شوه زړه یې مرۍ ته راوخوتو. وقال وی هذا یوم عصیب دا ډېره سخته ورځ ده. وجاءه قومه راغی هغه ته د هغه قوم یهرعون الیه رامنډې والې. ومن قبل د دې نه مخکې کانو یعملون السیئات هغوی بس ښه او خوشي کارونه کول. قال لوط علیه السلام وی یا قوم یا زما قومه هؤلاء بناتي دا زما لوڼه دي هن اطهر لکم دا ښې پاکې دي ستاسې دپاره. دا زما لوڼه دي دا ښې پاکې دي ستاسې دپاره. دا لوط علیه السلام خپلې لوڼه نه یادوي چې زما دا لوڼه دي او دا د ځان سره بوځي. دا د دې قوم جنکۍ یادوي چې ستاسې دا خپلې زنانه چې ستاسې په نکاح باندې دي دا ستاسې دپاره پاکې دي. پیغمبر چې وي نو هغه د قوم روحاني پلار یې، د نارینهو روحاني پلار هم وي او د زنانهو روحاني پلار هم وي. نو دا مطلب یې دی. امام ابن کثیر یې دغه معنا کوي قال مجاهد لم تكن بناته دا د خپلې لوڼه نه وي ولکن کن من امته وكل نبي ابو امته. هر پیغمبر چې وي نو هغه د قوم روحاني پلار یې. نو دا ستاسې خپلې په نکاح باندې چې کومه جنکۍ اغوستې دي دا ستاسې دپاره پاکې دي. په حلاله طریقه خپل شهوت پوره کوئ. یا قوم یا زما قومه هؤلاء بناتي دغه ستاسې لوڼه هؤلاء بناتي دا زما لوڼه دا ستاسې بیبیانې هن اطهر لکم دا ښې پاکې دي ستاسې دپاره حلالې دي. په جایز طریقه خپل شهوت پوره کوئ. فاتقوا الله ویریږئ د الله نه ولا تخزوني او ما مه رسوا کوئ فی ضیفي په باره د مېلمنو زما کې. الیس منکم رجل رشید آیا نشته په تاسې کې یو هوښیار سړی چې هغه په خبره پوه شي. قالو دې خلکو وویل لقد علمت ته پوهېږې ما لنا نشته زموږ دپاره فی بناتک ستا په دې لوڼو کې من حق څه حاجت و. وانک لتعلم یقینا ته پوهېږې ما نرید په هغه کار باندې چې موږ یې غواړو. تا ته زموږ مزاج معلوم دی. قال هغه ویل لو ان لی بکم قوه کاش چې وی زما دپاره ستاسو خلاف طاقت و د مقابلې او آوي یا ما پناه اخیستې وی الی رکن شدید یوې قبیلې ته چې هغه مضبوطه قبیله وی خو زما سره طاقت هم نشته او دلته مې قبیله هم نشته. قالو دې فرشتو وی یا لوط لوطه انا موږ چې یو رسول ربک استازي یو ستا د رب موږ فرشتې یو. لن یصلوا الیک دا خلک نشي رسېدی تا ته په تکلیف باندې موږ ته تکلیف نشي را رسولی چې په هغې ته خفه شې. فاسري بوځه باهلک د خپله کړمه بقطع من اللیل په سهیصه د شپې کې. ولا یلتفت منکم او شاته دې نه ګوري یو تن په تاسې کې. شاته به بیا اوازونه خېږي چغې به خېږي خو دا چل به نه کوئ چې تماشه کوئ ودرېږئ نه. چې کومه علاقه خطرناکه ده نو د هغې نه به تاسې وځئ. سرحد یې ورته وښودو چې د دې علاقې نه به تاسې په منډه باندې وځئ تماشه به نه کوئ. ولا یلتفت واپس دې نه ګوري منکم احد په تاسو کې یو تن الا امرأتک سوا ستا د بیبي نه هغه به پاتې کېږي. انه مصیبها ما اصابهم انه شان دا دی مصیبها رسیږي به هغې ته ما هغه عذاب اصابهم چې هغې ته رسیږي. تاسو ته ما وی دا منافقه او بدکاره خو نه وه خو دا د دغه قوم ښځه وه. نو دې خلکو له به یې څېړې هم کوله او د هغې سره په دغه خبرو باندې خوشحاله وه. د لوط علیه السلام سره غداري کوله
او داغه مخکنه نه وه. انه شان داده مصیبها رسیدونکی دی دې زنانه ته ما هغه عذاب اصابهم چې رسیبا دغه خلکو ته ان موعدهم یقینا نیټه د عذاب د دې الصبح د سهار ټیم دی الیس صبح بقریب ولې سهار نږدې نه دی هغه به ویلي چې یاره سهار د مخکې راشي نو ښه به قرآن وایي چې فرښتو ورته ووایي چې سهار نږدې دی لږ انتظار وکړه فلما جاء امرنا کله چې راغی زموږ عذاب جعلنا موږ وګرځاو عالیها پاسه طرف د دې کلي سافلها لاندې طرف د دې کلي یعنې نام شوت کو بیا موټه کو فلما جاء امرنا کله چې راغی عذاب زموږ جعلنا موږ وګرځاو عالیها پاسه طرف د دې کلي سافلها لاندې وامطرنا موږ راوراو علیه په دې کلي باندې حجارة کاڼي من سجیل چې دا مضبوط کاڼي و منصوب لګاتار پر ورپسې وو او مسومة دا نښهدار و عند ربک په دې طرف ستا په هر کاڼي باندې د خلکو نوم لیکلی شوی و الله وایي وما هي او نه دی د عذاب من الظالمین د ظالمانو نه ببعید څه لري الله وایي د عذاب اوس هم راتلی شي که اوس هم خلک دا کار کوي عمل د قوم د لوط علیه السلام کوي الله وایي دا عذاب اوس هم لري نه دی اوس هم پرې راتلی شي او سوره اعراف کې تاسې ته ما ویلي وو چې په دې زمانه کې دا کار څوک وکړي نو د هغې کومه سزا ده وإلى مدین موږ لېږلی و مدین ته اخاهم د هغې ورور شعیب علیه السلام شعیب علیه السلام هم دوه ډیوټیانې لګېدلې وې یو په مدین کې او دا خلک چې بیا تباه شو نو بیا ایکا ورته وایي سوره هجر کې به د هغې تفصیلات راشي بیا ورته لاړ او دې خلکو کې هم دا مرض و چې دا مشرکین هم او پناه اخیستلو کې به یې کمی کاوه او دا ابراهیم علیه السلام درېیمه بیبي چې وه قطوره نو د هغې یو زوی و مدیان او دا د هغې په نسل کې و او دا مزن په دغه علاقه کې تېر شوی ولا تنقصوا وإلى مدین موږ لېږلی و مدین ته اخاهم د هغې ورور شعیب علیه السلام قال هغه یا قومې زما قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکئ ما لکم نشته ستاسې دپاره من اله غیره بل معبود ولا تنقصوا المکیال والمیزان تاسې کمی مه کوئ په پیمانه او تله کې انی اراکم بخیر یقینا ماته تاسې ښه خلق ښکارئ وانی اخاف علیکم یقینا زه یېرېږم په تاسې باندې عذاب یوم محیط د عذاب د هغې ورځې نه چې هغه احاطه کوونکې ده ویا قومې زما قومه اوفوا المکیال والمیزان تاسې پوره ورکوئ پیمانې او تلې لره بالقسط په انصاف باندې ولا تبخسوا الناس او مه کموئ د خلکو نه اشیاءهم د هغې څیزونه او ولا تعثوا فی الارض مفسدین مګر دی په ځمکه کې فساد کوونکي ورانې مه کوئ شوکې او ډاکې مه کوئ غلاګانې مه کوئ بقیت الله هغه پاکه ورکړه د الله جایز ګټه د الله خیر لکم دا غوره ده ستاسې دپاره حلاله ګټه کوئ لږه دي هغه به ستاسې دپاره ښایي په هغې کې به برکت وي بقیت الله حلاله ګټه د الله د طرفه خیر لکم دا غوره ده ستاسې دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان وما انا علیکم بحفیظ او زه نه یم په تاسې باندې نګرانو زما کار صرف خبره در رسولو قالو دې خلکو وي یا شعیب شعیبه صلاتک تامرک ای په هغه پسې ملنډ نه کولې دا ته چې کومه مونځونه کوې تا ته دا مونږ دا وایي چې موږ دا کارونه نه کوو د مذاق په انداز باندې وایي دا ستا مونځونه تا ته دا خبره کوي چې یاره مونږ په دې پیمانه کې او په ناپتون کې کمی او زیاتی نه کوو مونږ ته خو ته ډېر ښه سړی ښکارېدې هوښیار سړی ښکارېدې مونږ وایي دا به راغټ شي زمونږ به په کار راشي هغه ته هماغه ناشنا خبرې شروع کړې دی پسې ملنډ نه کوله یا شعیب و ای شعیبه صلاتک ستا دا مونځونه تامرکا تا ته امر کوي ان نترکا دا چې مونږ پرېږدو ما هغه کارونه یعبدو آباؤنا چې کول زمونږ مشران او ان نفعله دا چې مونږ پرېږدو هغه چې مونږ یې کوو فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما نشاء هغه چې مونږ غواړو په دې خپل مال کې چې مونږ کومه کمی او زیاتی کوو په دې خپله پیمانه او تله کې دا مونږ پرېږدو انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته خو ډېر نرم دلی او هوښیار سړی قال هغه یا قومې زما قوم ارایتم تاسې خبر یې ان کنتو که زه یم علی بینة په واضح دلایلو من ربي د خپل رب د طرفه ورزقني منه رزقا حسنا او الله راکړی ما ته حلال رزق بیا ما ته ګورئ که نه زه هم ګوره دغه کاروبار کوم حلالې پیسې ګټم او الله له پراخه رزق راکوي او زه داسې نه کوم چې تاسې ته وایم چې ګڼکپي مه کوئ او ځان له ګڼکپي کوم
دا مطلب مې هم نه دی چې کم کار نه بل سړی منع کوم نو هغه کار په خپله باندې نه کوم زم دکانداري کوم کاروبار او تجارت کوم خدا دې چې په نافتو کې کمی نه کوم او مال پکې الله رزق راکوي نو تاسې چې په حرامه ګټئ نو په حلال یې ولې نه ګټئ وما اریدو زه نه غواړم ان اخالفکم چې ستاسې مخالفت وکړم الی ما په هغه کار کې انهاکم عنه چې تاسې زه د هغې نه بندوم چې تاسې ته وایم مه کوئ او په خپله باندې هغه کار کوم هغه هم دی ان اریدو زما اراده نه ده الا الاسلام مګر د روغې جوړې او د ښېګړې ما استطعتو څومره چې زما وس کېږي وما توفیقي او زما توفیق نه دی الا بالله مګر د الله په توفیق باندې یعنې زه به خپل کار کوم تر څو چې زما وس کېږي والله توفیق راکړي دعوت کار وکړو علیه توکلتو په دې الله ما بروسه کړې ده او الیه انیب او دې الله ته زه راګرځم ویا قوم زما قومه لا یجرمنکم باعث دې نشي په تاسې باندې شقاقي زما مخالفتو هسې نه چې زما په مخالفت کې دومره لاړ شئ چې سخته نافرماني وکړئ او د نوح علیه السلام په قوم چې کوم عذاب راغلی و هغه په تاسې باندې رانشي ویا قوم زما قومه لا یجرمنکم باعث دې نشي په تاسې باندې شقاقي زما مخالفتو ایصیبکم دا چې ورسیږي تاسې ته مثل ما اصاب قوم نوح په مثل د عذاب چې هغه رسېدلی و قوم د نوح علیه السلام ته قوم د هود علیه السلام ته قوم د صالح علیه السلام ته او ما قوم لوط منکم ببعید او نه دی قوم د لوط علیه السلام ستاسې نه لري دا خلک دوی ته په زمانه کې هم نږدې وو لکه زمانه شوې وه چې دغه خلک تباه شوي او آبادۍ هم نږدې وې دا دواړه تقریبا په یو کلي کې واستغفروا ربکم بخانه وغواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا رجوع وکړئ الله ته ان ربي زما رب چې دی رحیم رحم کوونکی دی ودود مینه کوونکی دی هغه به ستاسې سره مینه وکړي زاړه ګناهونه به معاف کړي قالو دې خلکو وي یا شعیب ای شعیبه ما نفقه کثیرا مما تقول موږ نه پوهېږو په ډېرو هغه خبرو چې ته کوې ته چې کومه فلسفه بیانوې په دې خبرو باندې موږ نه پوهېږو وانا لنراک یقینا موږ وینو تا لره فینا په خپل منځ کې ضعیفه کمزوری ولولا رهتک که نه وې ستا د قام قبیله لرجمناک نو موږ به ته په کاڼو ویشتی وې تا د دې قبیلې نه یېرېږو که نه ستا دا خبرې په موږ باندې لګي وجل وما انت علینا بعزیز او ته نه په موږ باندې زورورو قال هغه یا قوم زما قومه رهطي زما قبیله عزو علیکم زورور ده په تاسې باندې من الله د الله نه د الله نه نه یېرېږئ او زما د قبیلې نه یېرېږئ واتخذتموهم تاسې ګرځولی دی دې الله لره وراءکم اخوا د شاګانو نه ظهریا ګزار دی شوی د هغه په خبره عمل نه کوئ ان ربي زما رب چې دی بما تعملون په عملونو ستاسو محیط احاطه کوونکی دی ویا قوم زما قوم اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه چې څه خوښ یې هغه کوئ انی عامل یقینا زما عمل کوونکی او ما سوف تعلمون زر ده چې تاسې به پوه شئ من دا چا په حالت باندې یاتیه عذاب چې په هغه راشي عذاب داسې عذاب یخزیه چې شرموي ومن او دا چا د حالت نه خبر شئ هو کاذبون چې هغه دروغجن دي وارتقبوا انتظار کوئ انی معکم رقیب یقینا زه ستاسې سره انتظار کوونکی یم الله وی ولما جاء امرنا کله چې راغی زموږ فیصله و عذاب نجینا شعیبا موږ نجات ورکړو شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړه د هغه سره برحمت منا په خپل خصوصي رحمت باندې واخذت الذین ونیو هغه کسانو ظلمو چې ظالمان وصیحة چغې فاصبحوا وګرځېده دا خلک فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ پراته کأن لم یغنوا فیها الله وایي دا خلک موږ داسې تباه کړو ته به وایي دا خلک دلته نه و آباد شوي لم یلبسوا ولم یسکنوا ولم یمکثوا ته به وایي چې دلته د څوک د سره پاتې شوي نو دا خلک موږ داسې تباه کړو کأن لم یغنوا فیها ته به وایي دا خلک نه و آباد شوي په دې کلي کې الا خبردار بودن تبعی دا لمدینه د مدین والو لپاره کما بعدت ثمود لکه څنګه تبعی لعنت چې راغلی و په ثمودیانو باندې ولقد ارسلنا موسی موږ لېږلی و موسی علیه السلام بآیاتنا د خپلو نښو سره و سلطان مبین او سلطان مبین سره آیاتونو نه مراد هغه نورې معجزې دي اته معجزې او د سلطان مبین نه مراد امسا ده چې هغه به یې ګزار کړه نو د هغې نه به اجدها جوړېده دا نورې معجزې وي خو دا ده چې دا معجزه پکې لږې غټه وه قرآن هغه خصوصي ذکر کوي
الى فرعون من فرعون تلګلې او ملئه او مشرانو د فرعون ته فتبعوا داخل ورپسې شو امر فرعون په حکم د فرعون پسې موسی حکم یې پرې شو په حکم د فرعون پسې ورپسې شو وما امر فرعون او حکم د فرعون برشید صحیح الله د فرعون خبره صحیح ونه یقلمو قومه ده بمخی د خپل قومنا یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فاوردهم النار داخله کی ورته د قیامت ورځ شي الله وی فرعون مت مخی او دا قبیله او دا خپل قوم ورپسې خراب خلق او ټول به جهنم ته داخل شي دلته مشرک او التم بیا مشرکای یقلمو قومه ده بمخی د خپل قومنا یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فاوردهم داخل بکی دا خپل خلق النار ورذرا الله ویو بئس الورد ډېر خطرناک زیاده ورتګ دی موضوع چې هغه ته ورتګ کیږي الله وی جهنم ډېر خطرناک زیاده ورتګ دی چې هغه ته بخلک ورځي و اتبعوا ورپسې شو په دې خلکو پسې په هذه په دې دنیا کې لعنت او یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې به د خلک لعنت یعنی بئس الرفد دا ډېر خرابت په دال مرفوض چې ورکول کیږي چاله ته په خپل کې لعنت ورکړي الله و دا ډېر خوشي په خپل چې دې سړي ته ورکړی شو رفت العطا الموتا تحفې ته ویل کېږي بئس الرفد دا لعنت ډېره خوشي تحفه ده المرفوض چې ورکړل کېږي ذلك من انباء القرى دا حالات او خبرونه دا وکړو دي نقصوه علیک پیغمبر چې موږ بیان کوو دا غیتا منها قائم زنیلا ولاړ دي او حسید او زنیلا وکړی شوي دي هغه ځینې خلکو کندرات قرآن وشته او ځینې داسې دي چې هغه ختم شوي دي لکه مدائن صالح هلته اوس هم کندرات شته د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام د لیدا کلی هم شته دی د هغې هغه سرات شته بحر مردار البته عادیان چې کوم دي دا خلکو هغه علاقې تباه شوي دي هغه بالکل شګه ده سیاحین چې لاړ شي نو په هغه ځای کې هېرېږي نشي ورتلی په هغې کې خلک ډوبېږي بالکل شګه ده شګو ډېرکۍ دي الله وایي ځینې ما بیخي تباه کړي دي او ځینې د هغې نښې اثرات اوس هم شته منها قائم ځینې کلي لا اوس هم ولاړ دي اثرات یې شته وحزید او ځینې داسې دي چې هغه بالکل پرې کړی شوي دي یعنې لو کړی شوي دي ختم کړی شوي دي وما ظلمناهم موږ زیاتی نه کړی د دې خلکو سره ولکن ظلموا انفسهم لیکن دې خلکو زیاتی کړی و د خپل ځان سره وما اغنت عنهم آلهتهم نو په کار رانلو د دې خلکو نه د دې خدایان هغه خدایان یې په کار رانلو وما اغنت عنهم نو لرې نه کړو د دې خلکو نه آلهتهم د دې خدایانو التي هغه خدایانو یدعون چې دې خلکو عبادت کوه من دون الله سوا د الله نه من شی هېڅ قسمه عذاب لما جاء امر ربک کله چې راغی هغه عذاب ستا د ربو وما زادوهم او سوا نه کړو دې خدایانو دې خلکو لره غیر تثبیت سوا د تباهۍ نه او د هلاکت نه دا خدایان یې صرف په دې باندې په کار راغلي چې تباه یې کړو وما زادوهم او سوا نه کړو دغه خدایانو دې خلکو لره غیر تثبیت سوا د هلاکت نه الله وی وکذالک دارنګي اخذ ربک نیول د رب ستای اذا اخذ القرى کلی چې ونیسي کلیوالا وهي ظالم په داسې حال کې چې دا کلیوالا ظالمانې ان اخذه یقینا د الله نیول شي علیم سخي شدید ډېر زیات سخي ان فی ذلک یقینا په دې واقعاتو کې لایه نخد عبرت شته لمن دا چا د پاره خاف عذاب الاخره چې غیریږي دا عذاب د آخرت نه ذالک یوم دا د قیامت دسی ورځ دا مجموعون له الناس چې خلک باغې ته راجمع کولی کېږي وذالک یوم او دا دسی ورځ دا مشهود چې هغې ته به خلک حاضري کوي څوک بغیر اعظم نه ټول خلک به د قیامت په ورځ باندې راشي هلته به حاضري نه کوي الله وی وما نؤخره موږ نه وروسته کوو دې قیامت لره الا لاجل مګر دپاره د یوې نیټې معلوم چې هغه موږ ته معلوم ده الله وی د هغې خاص خپل ټایم دی په هغې باندې به هغه راځي وما نؤخره موږ نه وروسته کوو دې قیامت لره الا لاجل معدود مګر د یوې نیټې مختصرې دپاره لږه موده پس به راځي یوم په هغه ورځ باندې یاتي چې رابشي دا قیامت لا تکلم نفس خبرې به نشي کولی هېڅ یو انسان الا باذنه مګر د الله په اجازت چې کوم سړی سفارش هم کوي نو مخکې به د الله نه اجازت اخلي چې سفارش کوم د پلانکي په باره کې نور د روغ د وجې نه د ایرې د وجې نه هر څوک به خاموش ولاړ
ومنهم شقي نو ځنې خلک به بدبخته او سعید او ځنې به نیکبخته فاما الذين کسان شقو چې هغه بدبخته دي ففي النار دي په اور کې لهم یبد دیو د پارا فيها په دې اور کې زفیر فریادونه او شهیق او چغې زفیر او شهیق دا دواړه د خر اواز ته ویل کېږي دا خر چې ځان ته هوا راکاږي نو هغې ته زفیر وایي او چې بېرته د هوا خارجوي او د اڼار کوي نو هغې ته نهیق وایي الله وی په جهنم کې به دا جهنمیان د خر د اواز په شان چغې وایي الله یې ترې وساتي دومره سخته به وي اما الذين کسان شکو چې هغه بدبخته دي په النار دا به په اور کې لهم یبر د خلکو د پاره فيها په دې اور کې زفیر اوازونه فریادونه او شهیق او چغې خالدین فيها همیشه به په دغه جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې وي اسمانونه او ځمکه په دې باندې دا سوال راځي چې الله وایي چې دا خلک به په جهنم کې دغه پوری تر څو چې ځمکه او اسمان او ځمکه به چېرته یا په بوران شوي قیامت چې قایمیږي نو اسمان او ځمکه خو به نه وي نه دا هسې کنایه ده محاوره ده د دوام نه یعنې موږ وایو چې دا کار به د ټول عمر دپاره دا کار نه ختمېدونکی دی نو عرب وایي ما دامت السماوات والارض دا کنایه ده د دوام نه یعنې دا خلک به همیشه دپاره په دغه جهنم کې خالدین فیها دا خلق با همیشه په دې جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې اسمانونه او ځمکه یې یعنې د ټول عمر دپاره الا ما شاء ربک هغه چې ستا رب وغواړي قبیله ده ان ربک ستا رب چې دی فعال کوونکی دی لما دا کار یرید چې اراده وکړي واما الذین واکسان سعیدو چې هغه نیکبخته دی ښه خلک دی په الجنه هغه په جنت کې او خالدین فیها دی هم په دې جنت کې همیشه ما دامت السماوات والارض تر څو چې اسمان او ځمکه یعنی همیشه دپاره الا ما شاء ربک هغه چې ستا رب غواړي راویې باسي نو ستا رب یې خو نه غواړي تعلیق بالمحال یعنی همیشه دپاره وي الله ویا تان دا داسې ورکړه دا غیر محسوس چې نه ختمېدونکي دا د جنت خوراکونه او استوګنه دا نه ختمېږي فلا تکو ای پیغمبره ته مه کېږه فی مریة په شک کې مما د هغه څه نه یعبدو هؤلاء چې عبادت یې کوي دا خلک ما یعبدونه دا خلک عبادت نه کوي الا کما مگر په شان دغه عبادت او یعبدو آباءهم چې عبادت به کوه د دې خلکو مشرانو من قبل و مخکې وإنا موږ چې یو لموفوهم موږ به پوره پوره ورکړو دې خلکو ته نصیبهم د دې حصه داسې حصه غیر منقوص چې هغه به نه کمیږي ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب فاختلف فیه پای کې خلکو اختلاف کړی او چا مانه او چا نه مانو ولولا کلمتون که چېرته نه وی و فیصله سبقت چې هغه مخکې تېره شوي ده من ربک له طرفه د رب ستا الله وایي ما فیصله مخکې دا کړې ده چې عذاب به په ټایم باندې راځي دا فیصله مې نه وی کړ نو بس په دغه خلکو به په ټایم عذاب راغلی دی خو دا ده چې دا خبره قیامت ته ساتم ولولا کلمتون که چېرته نه وی و فیصله سبقت چې هغه مخکې شوي ده من ربک له طرفه د رب ستا نه لقضیه بینهم فیصله به شوي وی د دې خلکو په منځ کې وانهم او دا خلک چې دي لفي شک منه په شک کې دي د دغه قیامت نه مريب سخت شک کوونکي وان کلن او نشته هیڅ قسمه ډله لما ليوفينهم ربک لما په معنا د الا ده وان کلن او نشته هیڅ وړله الا ليوفينهم مگر خامخا بدله به ورکړي دې خلکو ته ربک ستا رب اعمالهم د هغې د عملونو انه د الله بما یعملون خبیر په عملونو د دې خلکو باندې خبردار دی فاستقم ای پیغمبره سیده اوسېږه کما امرته لکه څنګه چې تا ته امر شوی استقامت اختیار کړي یعنې لچک اختیار نه کړي مداهنت ونه کړي کمپرومایز د خلکو سره ونه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي چې دې آیاتونو زه بوډا کړم چې الله پاک په مخه ماته وایي فاستقم سیده اوسېږه لچک اختیار نه کړي یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د خدای پیغمبره ما ته نصیحت وکړه رسول الله وی داسې ووایه چې آمنت بالله ثم استقیم ایمان راوړه او بیا په دې ایمان باندې ټینګ پاتې شه ایمان راوړل خو اسان کار دی خو دا چې په ایمان باندې بیا ټینګ پاتې کېدل ګران کار دی ځکه کله ناکله به تکلیفونه راځي او کله ناکله به لالچ راځي کله ناکله خو په خلکو باندې تکلیفونه راشي سختي پرې راشي نو ډېر کمزوري خلک داسې چې بیا د ایمان نه په شا شي
او ځینې خلک پکې داسې وي چې په خپل ایمان باندې برقرار پاتې شي، لکه صهیب رضی الله تعالی عنہ چې هغه ونیو کافرانو واجه او صرف دا خبره وکړه، بیا دې پوهېدو صرف دا ووایه چې یاره زما په ځای رسول الله وی، نو ښه به وي. هغه وی نه، څه دا هم نشم ویلی چې د رسول الله په خوا کې دې زه نه لاړه شي. او هغه یې ټوکړې ټوکړې کړو. عبیب بن عدي رضی الله تعالی عنہ یې نیولی او هغه یې ټوکړې ټوکړې کړو، هغه د خپلې خبرې نه خوشحاله شو. او اوس هم دا خلک شته په دې مصر کې د اخوانیان څوک راغلي وو، د دې هغه مشر څوک خطبې ونیم او سید قطب یې چې کله پانسي کاوه هغه مور یې ورله راوستله غاړه، خویندې یې ورله راوستې د غاړې. هغه مور یې هم د کار ښځه وه، هغې ورته ووایي چې بچیه استقامت اختیار کړه چې په شا نه شي د خپلې خبرې نه، چې زما نه پیدا شوې نو هم زه بې پردې وم، د قیامت په ورځ به موږ ټول همدغه شان راپاڅو. هغه سړي استقامت اختیار کړه، په شا نه شو. او کله ناکله به مراعات وي، پیسې به یې لالچ وي، تا ته به خلک وایي دومره پیسې واله د دې خبرو نه خلار شه. په دغه ټیم کې د ایمان پته لګي، نو په دغه سختو یا په مراعاتو کې چې سړی پاتې شي نو هغې ته استقامت وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې فاستقم کما امرت. او علما لیکي چې یاره الاستقامة فی الدین خیر من الف کرام، چې سړی په دین باندې سم اوسېږي او استقامت اختیار کړي، دا د زرو کرامتونو نه غوره دی. د زرو پیرانو نه دا کار ښه دی چې ته په خپل دین باندې چې دباو ونه شي او په لالچ کې مړه نه شي. فاستقم، استقامت اختیار کړه، کما امرته، لکه څنګه چې تا ته امر شوی. ومن هغه څوک تابه معه کړه چې توبې ایستي د ستا سره، هغه دې استقامت اختیار کړي. ولا تطغوا، سرکشي مه کوئ، کږېږئ مه. انه د الله تعالی بما تعملون، په عملونو ستاسو باندې بصیر لیدونکی دی. ولا ترکنوا الی الذین، مه کږېږئ هغه کسانو ته ظلموا چې ظالمان دي، مشرکین دي. فتمسکم النار، غنیمت سبقي تاسې له اورو. وما لکم، او نه وی ستاسې دپاره من دون الله، سوا د الله نه، من اولیاء، څوک دوستان. او ثم لا تنصرون، باید ستاسې مرسته ونه کړی شي. واقم الصلاة، قایم که مانځه لره، طرفی النهار، په دواړو حصو د ورځو کې، وزلفا من الليل، او په څه حصه د شپې کې. د مانځه اوقات چې کومه دي دا پنځه اوقات نو دا خو د احادیثو نه ثابت دي. او قرآن مجید هغې ته ځای په ځای باندې اشارات کړي دي. لکه یوه اشاره پکې دا چې د شپې په څه حصه کې هم ته لمونځ کوه. نو د شپې کومه حصه، د سهار لمونځ دا د شپې دی، د ماښام د شپې دی، د ماسخوتن د شپې دی. او د ورځې په طرفونو کې نو دا د مازدیګر او د ماسپښین. او د هغې تفصیلات نور په قرآن کې نشته، د هغې تفصیلات په احادیثو کې راغلي. واقم الصلاة، قایم که مانځه لره، طرفی النهار، په دواړو حصو د ورځو کې، وزلفا من الليل، او په څه حصه د شپې کې. ان الحسنات، یقینا نیکۍ چې دي، یذهبن السیئات، دا بدۍ ختموي. چې سړی ښه عمل کړي نو د هغې د وجې نه بیا صغایر ګناهونه معاف کېږي. لکه دا په احادیثو کې راځي چې کوم سړی اودس کوي، خولې ته اوبه واچوي، د خولې صغیره ګناه یې معاف شي. چې پوزې ته اوبه واچوي نو د پوزې ګناهونه یې معاف شي. دغه شان د لاسونو، او چې بیا جومات ته راځي نو هم ګناهونه ترې راځي. کبایرو دپاره توبه ده، صغایر په نیکو اعمالو باندې، په جومات ته په راتلو باندې، د قرآن په تلاوت باندې، په اودسونو باندې، په لمونځونو باندې دا راځي، ختمېږي. ذلک ذکرا، دا نصیحت دی للذاکرین، د نصیحت قبلونکو دپاره. واصبر پیغمبره، صبر کوه. فإن الله، بېشک الله، لا یضیع، نه ضایع کوي اجر المحسنین، اجر د ښو خلکو. الله وایي فلولا، ولې داسې نه وه، کان من القرون، چې وې په هغه پیړیو کې، من قبلکم، چې ستاسې نه مخکې تېر شوي، اولو بقیة، خاوندان د عقل. الله وایي داسې ولې نه وه چې پخوا خلکو خراب کار کاوه، چې دغه عالمانو او دغه خاوندانو د عقل دا خلک منې کړی وی. ولولا، نو ولې داسې نه وه، کانه چې وی، من القرون، په دغه پیړیو کې، من قبلکم، چې ستاسې نه مخکې تېر شوي دي، اولو بقیة، خاوندان د علم. ینهونا، چې خلک یې بند کړي وي، عن الفساد فی الارض، فساد فی الارض نه، الا قلیلا، مګر ډېر کم خلک وو، ممن هغه خلک، انجینا، چې هغوی له موږ نجات ورکړی وو، منهم په هغې کې. واتبع الذین، ورپسې شوي وو هغه کسان، ظلمو، چې ظالمان وو، ما په هغه څه پسې اترفو فیه، چې دا خلک په هغې پسې مست شوي وو. واتبع الذین، ورپسې شوي وو هغه کسان، ظلمو، چې ظالمان وو، ما په هغه مال پسې اترفو فیه، چې
دا خلق پای کې مس شي په دنیا او په مال پسې ورپسې شي نه هني منکر نه کاو وکانو مجرمین او دا خلق مجرمان وما كان ربك ونستعرب ليهلك د دې لپاره چې هلاکي او قرآن ولا بظلم فظلم باندې واهلها مسلمون چې هغه اوسیدونکي د اصلاح کار کوي الله وی چې په کوم کې کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کیږي نو اکل زړه تبا کوي چې خلک پای کی ظاهر ده چې په اخر کې انسانانو شي کې د ګناه کار وکړي او چې خلک په امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دا یې پوری پاتې عذاب نه راځي چې دا سلسله ختم شوه چې خلک خراب کار کوي او دا څه څوک نه چې خراب خلکو ته وایي چې دا کار مه کوئ دا کار هم ښه نه دی نو بس بیا به دې خلکو باندې عذاب راځي وما كان ربك ونستا رب ليهلك القرى چې هلاکي کلي والا بظلم د وجه د ظلم نه واهلها مسلمون چې دا غي باشندگان ښه کار کوي د اصلاح کار کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي ولو شاء ربك كسار مختل جعل الناس غزولي به خلق امه واحده يوړل ټول مسلمان مسلمانان به والله ولسنكم ما بیا به حق او باطل لا کشمکش نه ولا يزالون همیشه پیدا خلق مختلفین دیو بل سره با اختلاف کوي الا من رحم ربك مگر رسول چې په باندې رحم کی ستاره په د اختلاف نه بچي ولذلك او د دې رحم د پاره خلقهم الله لا خلق پیدا کړي وتمت کلمت ربک او پرشوی دا فیصله درپستا او غدا دا لام لنا زبرکوما جهنم من الجنه د پیریان او الناس اجمعین او ټول انسانانو دا په حدیثو کې راځي چې دا خلک جهنم ته الله ورواچي جهنم ته به وایي چې ډک شوي هغه به وایي چې نه یم ډک نور راواچوه او دا به ورته ووایي چې یاره تا خو زما سره وعده کړې وه چې زه به دې ډکوم اوس ما ډک نو په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بیا به الله رب العزت به د خپل قدم په دې جهنم کې کېږدي هغه به چقار وکړي او بیا به وایي چې بس مه راچوه وکلنا دا ټول نقص علیکا چې موږ بیان وکړو تا ته من انباء الرسل دا احوال او خبرونه د پیغمبرانو دي ما هغه دي نثبتو به فؤادک چې موږ له کوم په هغې باندې ستاړو دا د پیغمبرانو قصې موږ د دې دپاره نقل کوو چې تا ته پې تسلي میلاو شي چې دا تکلیف یوازې تا ته نه دی پخوا هم پیغمبرانو سختې برداشت کړي دي او پخوا هم د پیغمبرانو مخالفتونه شوي دي وجاءك وراغله ده تا في هذه په قرآن کې الحق او حق خبره وموعظه او نصيحت او ذکر او نصيحت للمؤمنین د مؤمنانو لپاره وقولوا يا پیغمبر للذین كسان لا يؤمنون چې ایمان راوړي عمل عمل کوي لا مکانتکم فلا طریقه باندې یقینا موږ عمل کوو په خپل طریقه باندې او وانتظروا تاسو انتظار کوئ ان منتظرون موږ انتظار کوو انجام ولله غیب السماوات اذا الله لپاره غیب د اسمانونو دی او ارض د زمکې دی د غیب علم د الله سره د ابتدا غیب په اسمانونو کې دی او په زمکه کې دی ولیه او دی الله تعالی جو كله وقصده كانوا را فعبده پیغمبر عبادت کوا وتوکل علیه پر وسوکل الله باندې وما ربك ونستار رب غافلنا خبر ما دا سناتا ملون چې تاسو کوي دا اوس چې کوم سورۃ شروع کیږي نو دې سورۃ ته سورۃ یوسف ویل کیږي او دا سورۃ د مکی سورۃ ده په اعتبار د تلاوت سره 12 نمبر د 11 سورۃونو موږ او په اعتبار د نزول سره د 53 نمبر ده او دا سورۃ د سورۃ هود نه بعد نازل شوه د دې سورۃ ربط د سورۃ هود سره ده چې په دې مخکې صورت کې دا خبره وکړه چې وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك دا د پیغمبرانو قصې موږ د دې لپاره کوو چې په دې باندې ستاسو زړه مضبوط او دلته بیا د یوسف علیه السلام قصه را نقل کوي نحن نقص عليك احسن القصص دا د دې لپاره چې ستاسو په هغې باندې مضبوط شي او دویم ربط یې دا دی چې په سورې هود کې دلایل عقلیه او نقلیه بیان کړو لپاره د توحید پیغمبرانو اقوال را نقل کړو د توحید لپاره دلایل بیان کړو د توحید لپاره او په سورې
سوره یوسف کې د توحید باز فراشي. یوسف علیه السلام دلایل نقلیه بیان کړي دي په توحید باندې په جیل کې. د دې صورت شان نزول داسې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلکو تپوس کړو او دا مشرکین چې کوم وو نو دا په انخړه خلک دا په دې خبرو باندې نه پوهېدل، خو دا به د یهودیانو لمسول چې دا تپوس دې وکړئ او دا تپوس دې وکړئ. نو یو تپوس د یهودیانو په لمسه باندې دا شوی او یهودیانو ورته ویلي چې تاسې دې دا تپوس وکړئ، دا واقعي پیغمبر نو دته به معلومات وي، پیغمبر واقعي نه نو دی به خطا شي. او دا تاریخي تپوس و چې دا بني اسرائیل دا په اصل کې د فلسطین اوسېدونکي دا خلک څنګه مصر ته لاړ او څنګه مصر ته منتقل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صحیح جواب بدل درکړم، نو انتظار کوئ. نو دا صورت بیا ټول نازل شو په یو پیر باندې د سوره یوسف، او په دې کې هغه ټول تاریخ را نقل شو چې دا بني اسرائیل د مصر څنګه منتقل شو. قرآن وایي دا داسې منتقل شو چې یعقوب علیه السلام د هغه 12 زامنو په هغې کې یو حضرت یوسف و چې د هغه سره یې د وروڼو ورانه وه، هغه یې کوهي ته واچاوه او بیا قافله راغله او هغه یې د کوهي نه راواغست او بیا یې ویوړ په مصر کې یې خرڅ کړ. او هغه ته د خپلو اخلاقو په وجه باندې او د خپل کردار په وجه باندې هلته بیا مشري میلاو شو او حکومت ورته میلاو شو. او هغه بیا د خپلې کړۍ او د خپل خاندان چې 72 کسان وو یعقوب علیه السلام ژوندی و، دا ټول خلک یې بیا منتقل کړو مصر ته. نو په دې طریقه باندې دا خلک د مصر نه د یهودیان دا بني اسرائیل د فلسطین د مصر ته منتقل شو. او په مصر کې بیا د دې خلکو ښې ورځې وې، د یوسف علیه السلام حکمراني وه، د هغه نه بعد د هغه بیا د ملګرو او بیا وروسته دا بني اسرائیل اخلاقي طور هم خراب شو. مقامي خلک چې وو نو هغه هم راپاڅېد او بغاوت یې وکړو قحطیان چې دا د باڼ نه خلک راغلی دی مهاجرین او دلته په موږ باندې حکومت کوي. نو د دې نه حکومت واغستو او که دې خلکو بیا ترقي وکړه نو کېدای شي بیا رانه حکومت واخلي. نو په څه طریقه باندې د دوی دا نسل کماوه. نو فرعون بیا حکم وکړو چې بچي وژنه. بیا د موسی علیه السلام په ورځو کې دا خلک بیا د مصر نه راووتو چې تلو نو 72 کسان وو چې بېرته بیا راتلو نو تقریبا 6,00,000 کسان وو، بیا دومره سیوا شوي. او یوسف علیه السلام دا وصیت کړی چې یاره کله هم تاسې تلئ نو زما دا هډوکي به ورسره واخلئ او دا به ورسره ویسئ فلسطین ته. نو دوی بیا راووتو. دا د بایبل مطابق یوسف علیه السلام چې دی نو دا د حضرت عیسی علیه السلام نه 1900 کاله مخکې تېر شوی، 1906 سال مخکې تېر شوی. او هغه چې دا کومه خوب لیدلی و او بیا کوهي ته وروڼو واچاوه نو په دغه ورځو کې د هغه عمر به 11 کاله او هغه بیا په 2 کاله په جیل کې تېر کړي دي. او د هغې نه بعد هغه ته بیا حکومت میلاو شو. تقریبا 40 کاله هغه بیا په مصر باندې حکومت کړی پوره حکومت او د هغې تفصیلات به راشي. قرآن دا قصه د قصې په انداز باندې رانقل نه کړه، داسې ونه وي چې دا داسې چل شوی او چې دا خلک لاړل. قصه د قصې په انداز باندې رانقل کړه، په هغه حالاتو باندې بلکل چسپان کړه. قرآن د قصو کتاب نه دی. قصه چې رانقل کوي نو په هغې کې خامخا څه مقصد وي. نو قصه او تاریخ یې رانقل کړو خو په هغه خلکو باندې بلکل چسپان او هغه خلکو ته یې واوروله چې دا پیغمبر او د کردار د حضرت یوسف علیه السلام او ستاسو دا کردار چې کومه دی نو دا داسې دی لکه د برادران یوسف او د یوسف علیه السلام ورونو. تاسې هم د خپل ورور سره داسې زیاتی کوئ لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام هغه ورونو د یوسف علیه السلام سره زیاتی کړه. قرآن وایي چې دغه یوسف علیه السلام ضایع نه شو، خپل کلی وطن یې پرېښود او خو دا چې په بل ځای کې ول الله بیا حکومت او مشري ورکړه. نو دا سړی به هم الله نه ضایع کوي، کېدای شي دله هم په بل ځای کې حکمراني ورکړي. بیا په مدینه کې رسول الله له الله حکومت ورکړو. او قرآن به وایي چې دغه وروڼه بیا راغله او د هغه په پښو کې غوښتل او دا یې ورته ووایي چې موږ معاف کړه.
او په اخره کې بیا هغه ته محتاج شو، هغه ورور یې بیا معاف کړو. داسې ټایم به راشي چې تاسې به بیا د هغه په خپو کې رغړی. او داسې بیا وشوه په اتم کال باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، په مکه باندې حمله وکړه او مکه فتح کړه. نو دا خپل مخالفین یې بیا راجمع کړو او ستاسو څه خیال دی چې زه به اوس تاسو سره کوم عمل کوم؟ نه هغه خلکو وایي چې یاره ته هم ښه سړی یې، ستا پلار هم ښه سړی او زموږ سره د رحم معامله وکړه. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه ستاسو په باره کې هغه خبره کوم یوسف علیه السلام چې خپل ورور ته کړې وه چې لا تصریف علیکم اليوم، نن په ورځ په تاسې باندې څه ملامتیا نشته، ما معاف کړئ. نو قرآن دا قصه بالکل په هغه حالاتو باندې چسپان کړه. الف لام را تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې ښکاره کتاب دی. انا انزلناه، یقینا موږ نازل کړی دی په تا باندې قرآنا عربیا، قرآن په عربۍ زبان کې، لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسې د عقل نه کار واخلئ. نحنو نقص علیک، یقینا موږ بیان کوو په تا باندې احسن القصص، ښایسته بیان، بما په دې وجه اوحینا الیک چې موږ وحي کړي د تا ته هذا القرآن